رمضان المبارک په میاشت کې په دریو طریقو ګناهونه معاف کیږي. یو روایت کې راځي من صام رمضان، د رمضان روزي چې دی ونیولې الله د مخکنی ګناهونه معاف کوي. بل روایت کې دی من قام رمضان، څوک چې د شپې الله ته په رمضان کې ودرېدو نو د شپې په دی ولاړې الله تعالی ګناهونه معاف کوي. او بل روایت کې دی من قام ليله القدر، چاته چې د رمضان المبارک په میاشت کې په آخري عشره کې د ليله القدر شپه او داغي ثواب او داغي عبادت ملاو شو رب العالمین گناهونه معاف کوي. د رمضان المبارک په میاشت کې په رمضان او په روزو الله گناهونه معاف کوي. د رمضان المبارک په میاشت کې د شپې په د تهجد او په د عبادتونو الله تعالی گناهونه معاف کوي او په ليله القدر الله تعالی گناهونه معاف کوي. د دې درو والو تلاش کو هم د روزو کلک پابندي وکړو، هم د شپې د عبادت کلک پابندي وکړو اور هم ور سره د ليله القدر تلاش کو. په دې الله ګناهونه معاف کوي. الله دې دا روزه زموږ د ګناهونو د مغفرت سبب وګرځي. نو ما عرض دا کو چې د رمضان المبارک فضیلتونه ډېر زیات دي. یو حدیث کې راځي، صحیح حدیث دی بخاری، نبی علیہ السلام فرمایي اذا دخل رمضان، کله چې د رمضان المبارک میاشت راشي نو فتحت ابواب السما، د اسمان د دروازې کلاو کړي شي. او بیا فرمایي رسول الله علیه السلام وفتحت ابواب الجنه، د جنت دروازې هم کلاو کړي شي. وغلقت ابواب جهنم، او د جهنم دروازې بند کړي شي. وسلسلت الشیاطین، او شیطانان په زنجیرونو باندې بند کړي شي. او بل روایت کې راځي فتحت ابواب الرحمه، د رحمت دروازې رب العالمین کلاو کی. نو دا تا ته اشاره ده چې اے انسانا د اسمانونو دروازې کلاو دی، الله ته متوجه شه. اے د آدم بچیا د جنت دروازې کلاو دی، د جنت تلاش وکا. اے د آدم بچیا جهنم الله بند کړی دی، په خپل ګناهونو ځان جهنم ته موردن نکوا. د الله تعالی د رحمتونو میاشت ده، راوریږي د الله تعالی رحمتونه. ډیر تلاش وکړه چې د الله تعالی د رحمتونو هغه ثمره او نتیجه ته حاصل شي. دا ډیره ضروری خبره ده چې انسان ته د رمضان المبارک په میاشت کې د نیکو عملونو هغه صله الله تعالی ورکړي. او دا یاد ساته د رمضان د